په مدینه شریفه کې حضرت امام مالک رحمت الله علیه پاتې شوی دی او دته به امام دارالهجره وي. دارالهجره د مدینه منورې لقب دی، د پیغمبر مبارک د هجرت د کور امام. ټوله زندگی په مدینه منوره کې تیره کړې ده اکثریت، او اخره زندگی کې خو د مدینه شریفې نه بار نه دی وتی، بس مدینه کې به پروت او ډېر مبارک سړی دی. نو د حضور پاک د حدیثو درس به او د پیغمبر سره هغه مینه وه او د هغه د حدیثو سره هغه مینه وه چې هغه مثالي ده. یو ځل یې د حدیثو درس کو نو شاته په دې ګریوان کې شاته دې سټ کې لړم پرېوت، بره دا چتونه به د کجورو د څانګو او دا لړمانان خو به د دیوالونو هم خېږي، نو بره نه لړم را پرېوت او په دې سټ کې د دې کمیس لاندې ورغی. دې لګیا دی د حدیثو درس کوي او رنګ یې بدلېږي، هغه لړم ټکونه ورکوي، رنگ بدلیږي چې کله هغه حدیث خلاص کا نو شاګردانو ته تاسو راشه زما دا لمن وګورئ. نو چې لمن یې ورته اوچته کړه ویې کتل نو په دې شا باندې یو مضبوط لړم ناست او څو ټکې ورکړي ملی وله پړسولې وه او د لړم سوزش څونه او الله دې مثال د لړم ټک او د هغې سوزش څونه ګران دی. شی وله پړسولې وه خو پکې ناست و ګیر شوی و لړم او ټکونه یې ورکول. شاګردان وی صاحب مونږ خو د باندې وختي پوه شو چې دا رنګ دې بدلېده را بدلېده، خو مونږ وایي چې څه چل دی. نو مونږ ته دې وختي ولې نه وې چې دا لړم هم وجلې وې، دونه خو به نه وي چې چلې که نه. وایي د رسول الله مبارک یو حدیث مې لسته، حدیث مې وی د پیغمبر مبارک، نو ما هغه په منځ کې نه قطع کو، ما له حیا راتله چې هغه بند کړم او تاسو ته ویم چې راشئ دا لړم وړئ. دونه مینه او یو وینځ یې ساتلې وه، نو هغه وینځې ته هدایات ورکړي وایي چې څوک راشي او د فقه د یو مسلې تپوس کوي نو ما ته وایه زر به روزم چې یو انسان ته فایده ورسي، او د حدیثو طلب لږ چې څوک راځي نو جومات ته لېږه، نو چې زما د طالبانو جمګټه برابر شي نو بیا به راته وی. نو وینځه به والا راله وی صاحب یو کس راغلی د مسلې تپوس کوي، نو دی به راووت جواب به یې ورکړ، نو سوالګرې به لاړ. بیا به وینځه راله صاحب یو کس راغلی دی او د مسلې تپوس کوي، نو راووت جواب به یې ورکړ، سړی به لاړ. نو وینځه به راله وی صاحب خلک په جومات کې جمع شوي دي او جومات ډک دی، ستا په انتظار دی. نو دی به زر غسل خانې ته لاړ او به یې لمبل، اعلی جامې به یې واغوستې، یا نوی او یا زړې خو قیمتي، او پټکی به وو او خوشبو به پورې کړه او درس لا بلاړ درس حدیث ته. نو چاته تپوس وکړه وی صاحب چې څوک دنه د مسلې تپوس کوي نو دغه تکلفات نه کوي، زر وله روزي، او چې څوک د حضور پاک د حدیثو طلب له راځي نو ته دا غسل او جامې او خوشبویي دا دومره تکلفات بیا ولې کوې. نو امام مالک صاحب ورته وایي چې د حضور پاک د حدیثو درس لازم او ما غسل نه کړی او ما اعلی جامې نه اغوستې او ما خوشبو نه پورې کړی او ما پټکي نه په سر کړی، نو ماله د حضور پاک د احادیثو د لولولو نه حیا راځي. دومره مینه څونه محبت. خو زموږ نور علما خو د حدیثو په رڼا کې دا لیکي چې د مکې مکرمې مونځ یو پلاک دی او د مدینې منورې مونځ ما تاسو ته تېره جمعه ویلي دوه قوله دي، یو دا چې یو په زر، دویم دا چې یو په 50 زره دی. امام مالک صاحب څه وایي د هغه داس فکر دی، وی د مدینې منورې مونځ د مکې نه ډبل دی، د مکې یو پلاک دی او د مدینې منورې یو په 2 لکه دی. دا د هغه سوچ. حضور پاک یو دعا کړې او ما تېره جمعه درته ویلې وه، هغه خو د میوو د رزق متعلق ده چې مدینې نه ډبل د مکې ورکې، او دی وی نه منځونه هم پکې شامل دي. دا د ده په زړه کې د مدینې منورې مینه او محبت او د حضور پاک مینه او محبت، نو خدای پاک د هغې اجر ورکړی دی والا. او درس به کم ځای کو،
درس به فی روضۃ من ریاض الجنه د جنت باغچه چې تاسو وته وای نن سبا خلق وته ریاض الجنه وای باغې کې به درس اوس پکې د 2 رکعاتو ټیم چاته نه ملاوي او بیا به هغه د جنت باغچه کې چې درس کاو نو هغه ځای به غده پرتا وا چې کوم به د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه غده پرتا او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه غده دا به هغه ځای پرتا وا چې کوم ځای به رسول الله مبارک په رمضان کې د لسو شپو اعتکاف کاو سونه قیمتي ځای الته د رسول الله مبارک د حدیث او درس چې کې نو چتا وا سره بکې د ادب لاندې بکې او आवाज بدی چتی چې مرګرو ته ورسېږي نو رسول الله مبارک بنوري سونه قیمتي بالکل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غوڼ کې چې هغه پکې لس کال اعتکاف کړی دی پاغه ځای کې نه کالا یا مخکې رستو نه کالا اعتکاف کړی هغه ځای بدل درس بلا طالبان به وتناستو او طالبانو کې به څوک ناستو امام شافعی صاحب رحمت الله علیه محمد ابن حسن امام محمد صاحب سفیان ثوری سفیان ابن عیینه دا لوی خلق به ته حدیث وتناستو او حدیث به ته اوریدل نه یو ځل لګیا د حدیث او درس کې یو لک راغی هغه لک د خلکو په وګو قدمونه واغشتل قدم واړو او مخکې امام مالک له ځان راورس او بیا امام مالک ته وی دا درس بند کا او را پاسه ور پاسه ورا ترغاړو دا ور ترغاړو ویسه اجازه ترا کچرا تندې د خپل کوم خپل امام مالک سے ډېر غصه طالبان مترر غصه شي لکه دا د څه غلطي وکړه ته روغي کتلې ونه یو خوري د خلکو په وګو قدمونه راواغشتل نو په شریعت کې دا تاسو تم دا مسله وایم ها د خلکو په وګو قدمونه راړول ګناه ده نبی رسول الله فرمای من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا یا جسرا الى جهنم چې چام د خلکو په وګو قدمونه راواغشتل نو جهنم ته ځان دلاره تیار ولې تکبر کې کبر جنې چې په خلکو قدم راړي دویم چې په چا د قدم راواړو نو هغه ته تکلیف او ضرر ورس او دریم دا چې ټول مجلس ته منتشر کټول خلک دی الک تګوري چې دا څه چل دی چې د مخ را روان دي نو خلک بیا د استاد خبر نه وري هغه ته توجه او چې کم څوک درس کوي مولا صاحب یا خطیب خطبه وای نو هغه د دماغ ګډوډ البته یو شی دی ادا چې کوم مخ کې ځای خالی وي مخ کې ځای نو بیا تدا سیو کا چې आवाज وکړي چې خدای مو بخا نږدې شي زه پرې او که بیا هم څوک نه نږدې کېدل او شاته زینو مخ کې ځای خالی نو دا د خلکو خپل غلطي ده نو بیا داسې کولی شي بیا په وګو قدم راړول شي نو مالک صاحب ورته وی یو خورې د خلکو په وګو قدمونه راواړو دا ولې دویم په مارې د حدیث او درس ولې بند موږ د حدیث او درس نه بندو هر څوک میلمه چې راشي د حدیث او درس وخت کې بس ناس پي چې کله درس خلاص شي بیا وسره خبرې اترې کوم دا غټه بیا د بيدا چې د حدیث او درس بند دی هماره د حدیث او درس بند کا او دریم زدي ځان ته پاسول امرات رغانه دی باسل او بیا ری په تندی باندې خپل کړم څه چل شوی دا غلطه دی ولې هغه لک ورته وی وی سب دا غلطه مې د یو حرس ته وجه نه وی بیګا مې خوب لید په خوب کې په دې جمعات کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګري وسره نو حدیث شریف کې راځي حضور پاک فرمای من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی وی چې چا د په خوب کې ولیدلم د یقینا ولیدم شیطان زما په شکل نشي راځي نو هغه سړی وته وی چې رسول الله مبارک سره د مرګرو می ولیدل دی جمعه ترار نو راتلو سره فورا تاسو کا وی مالک ابن انس شو امام مالک سے
نو چا ورته وی صاحب هغه دی ستا په ګدۍ ناست دی او د حدیثو درس کوي. نو حضور پاک وی وفرمایل وی اواز کې ورته نو تا ته چا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی غواړي فقمت تپاسې دې ترعد فرائصک او دا اولی دې رپېدل داسې چې خدایا نبی علیہ السلام مبارک براته سوی ورلی اولی دې رپېدل وی حضور پاک در باندې پیشو هغه درته فرمایي چې مه یېرېږئ او ځان ته یې را ترغاړه باسلې او دې سینې پورې جوختو نیوې او په دې تندي یې ښکل کړې. واه واه لکه یو نږدې دوست تاله راشي او ته دې سینې پورې را جوخ کې او نه پرېږدې جوخت یا زوی دې وي چې ته بار ملکي وي کال دوه کال یې تېر کړي او راشي نو خلک یې دې سینې پورې را جوخ کې بیا نه پرېږدي. ډېر نږدې دوست او محبوب خلک دې سینې پورې را جوختی او په تندي ښکلول په تندي باندې ښکل کړې او دې سینې پورې دقسې رسول الله مبارک جوخت نیولی. وی ما وی چې خدایا کله به د امام مالک دغه سینې له خپله سینه ورسوم چې ورپورې ومږم چې بېګاه حضور پاک مبارک ورسره خپله سینه جنګول او کله به دغې تندي له خپلې شونډې ورسوم چې بېګاه پې د رسول الله مبارکې شونډې او د هغه مبارکې لاړې پرتې وی په دې حرس مې راغلتي و. اوس ورونو تاسو سوچ وکړئ چې پیغمبر مبارک یې ځان ته را ترغاړه باسي او په تندي ښکلوي دا ولې ډېر خلک دي نه را ترغاړه باسي مالداران تاجران ښکلي د قوم خاوندان د مضبوط وجود خاوندان یو ځان ته نه را ترغاړه باسي امام مالک را ترغاړه باسي او هغه څونه خوش قسمته دی چې حضور پاک یې خپلې سینې پورې نیسي او بیا پیغمبر مبارک یې ښکلی واه واه او په تندي باندې ښکلی. سینه جوختول د پیغمبر مینم ده مالک سره مینه کوي او سینه سینې پورې مګل د علم هم ده چې پیغمبر د خپل علم ور منتقل کوي او تندې ښکلول عزت هم دی د مالک عزت کوي خوشحالیم ده مالک خوشحالی هم او تندي کې درد مازغه پراته دي چې دا زړه او مازغې دواړه تکړه شي او زما د علم نور خدمت څومره خوشحاله دا ولې ځان ته را ترغاړه باسي او ولې ښکلی حضور پاک ته پته ده چې زما کار دی ملا سے پلاس کې اخیستی زه چې الله را لېږلی کوم مقصد دی ما د پیغمبر مبارک مقصد څه دی قرآن بل ته ښودل او سنت او شریعت بل ته ښودل د پیغمبر دا مقصد دی. پیغمبر خدای له نه دی راغلی چې د پلونو د جوړولو چل خلکو ته وښایي او د ستنو او د ستن د تار د اچولو چل خلکو ته وښایي دا خو د دنیا څیزونه دي دا به کې خو د پیغمبري مقصد دا نه دی. پیغمبر خدای له نه دی راغلی چې خلکو ته سړکونه جوړولو چل وښایي او خلکو ته د بلډینګونو د جوړولو چل وښایي او د جامع او د موټرو د جوړولو چالو خای دا ټیک ته چې دا به مونږ کوو دا د دنیا څیزونه دي او دنیا سره تعلق دی خو پیغمبري مقصد دا نه دی. د پیغمبر مقصد څه دی قرآن خلقو ته رسول. ابراهیم علیه السلام چې د الله نه سوال کړی نو سی ویلي ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یا الله د مکې په دې خلقو کې هم د دوی نه یو پیغمبر پیدا کړي. رسول الله مبارک فرمای انا دعاء جدی ابراهیم وې د ابراهیم علیه السلام زمانی کو داغه دعا زیما چې کومه کړي و زما په حق قبول نو هغه دعا کې د پیغمبر چې غوښته د پیغمبر سو صفاتونه یتلو علیهم آیاتک جستا آیتونو قرآن خلق تخی یو مقصد ده ويعلمهم الكتاب والحكمة او خلق تا قرآن او کتاب خی او حکمت و تخی دا قرآن دا عمل چل و تخی دا حدیث پا ذریعہ
د قرآن د عمل چل و تخی پخپل مبارک و احادیثو یعنی احادیث خلقو تا بیانی و یزکیهم او د خلقو د باطن صفائی راولی علم الاخلاق علم الاداب علم التصوف ذکر و اذکار دا اللہ نوم اغشتل کہ دا انسان دا زړه صفائی پی راشي نو دا پیغمبر ڈیوٹی سے دا اس بتاسو تا پتہ لگی خلقو تا قرآن خودل او نن سبا دا قرآن سو خی مناسبه خی خلقو تا سنت دا پیغمبر خودل خپل سنت خودل نن دا پیغمبر سنت سو خی او حدیث علماء خی دا خلقو دا زړه صفائی راوستل اغا نن سو خی عالمان خی نو دا پیغمبر مشن سره دا پیغمبر ڈیوٹی قرآن و سنت خلق و رسول اغا مشن خو امام مالک پلاس کے غشتره کم سیزده چه دا حضور پاک غاخ مبارک مات شوی دی پوحد او کم دین دا پارا که دا رسول اللہ مبارک دا طائف پا سفر کے دا وجود نبی نے بیدلی دی او کم دین دا پارا چه بیشمیر صحابہ شہیدان شوی دی او کم دین دا پارا چه دا رسول اللہ مبارک تر حضرت حمزہ دا احد پا جہاد کے ٹک ٹک شوی نن اغا دین امت تسوک رسی امام مالک رسی او عالمان نو زکی امام مالک زان تراجخ کو سینے پوری ہونے او زکی اخکل کرو امام مالک سے وہ تصوی ویچے تا دا خبر اکلا اس زمان ہم واورا وی دا کلن چی دا حضور پاک دا احادیث مبارک و درس تناستے نو پا ما دا سے شپن دا تیرہ شوی چی پا دغا کیفیت میں دا حضور پاک سر ملاقات ندے شوی ارہ شپا میں حضور پاک زان ترہ ترغانا باسی او پتندی میں خکولے وائے کنا نو سم خوخ دا چی دا بچینا دا دغا امام مالک او دا حضور پاک وارث جوڑ کے او کنا عالمان جوڑ کے دا بچو بکور کی یو عالم جوڑ کے نوسو نہ جوڑ کے زامنو نہ جوڑ کے یو جوڑ کے